سلامونه ملګرو د اسلام آباد های کورټ نه د عمران خان د پاره یو ډیر غټ خبر راغلی دی. د عمران خان الکال ټرست کیس کې سماعت د پاره یو درخواست مقرر شوی دی. هغه درخواست چې په کم درخواست باندې به عمران خان له پدې کیس کې ضمانت ملاويږي جی چونکه د عمران خان وکیلانو په دې کیس ختمولو د پاره هم درخواستونه په دغه های کورټ کې جمع کړو چې دا کیس ته مکمل ختم کړل شي، خو هغه درخواستونه تر اوسه پینډینګ پراته دي او د ضمانت د پاره درخواست مقرر شوی دی. اوس ضمانت یو کس له ملو شي، عمران خان له کوس په دې کیس کې ضمانت ملو هم شي، خو کیس په روان وي چې هغه کیس پته ختم شوی نه وي. ګوره اسلام آباد های کورټ نه غټ خبردار راغلی دی چې الکال ټرست کیس کې د عمران خان او بشرا بی بی سزا معطلی درخواستونه سماعت د پاره مقرر شوی دي. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ډوگر او جسٹس محمد آصف په اسلام آباد های کورټ کې په دې درخواست باندې سماعت کوي. د دې کیس فیصله په 17 جنوري باندې راغلی و چې عمران خان له پدې کیس کې او بشرا بی بی له پدې کیس کې فیصله سزا سناو شوی و. اوس دغه سزا خلاف د دې کیس ختمولو خلاف د پی ټی آی وکیلانو درخواستونه ورکړي دي، هغه درخواستونه لا پینډینګ کې پراته دي او بیا هغه د ضمانت د پاره درخواستونه ورکړل چې هغه درخواست د ضمانت چې کوم هغه د سماعت د پاره مقرر شوی دی. نن یا سبا په فیصله کېږي، ډیټیل سره فیصله راشي ان شاء الله. زبیر سره بیا مکمل شریک کوم. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.